یو صحابي دی، نبی علیہ السلام نے اجازت وغوښته صاحب اجازت راکړه لږ کور ته ځم. ځکه په جهاد کې چې مجاهد کور ته ځي او څه کار ته ځي نو دی به خامخا د جهاد د امیر نه اجازت غواړي، بې د اجازت نه به نسي. نو د نبی علیہ السلام مبارک نه اجازت وغوښته هغه ځای لاړ شو. دی چې پورته لاړ نو ښځه دروازه کې ولاړه وه. نو عربو کې ډېر لوی غیرت او د سره نیزه ده اوس په لاس کې، نو ده بدګمان شو په دې ښځه، ښه زه جنګ له تلې یم زما ښځه به په دروازو کې ولاړی، دا جوړ په غلط نیت راوتې ده. نو نیزه یې ورنیغ کړله دې ښځې ته. ښځې ورته ویې سړي په کلاشې ده څه کوې؟ وی د دروازه کې څه کوې؟ وی ته راشه کور وګوره اصلیم راوتې، کور مصیبت دی. سړی کور ته ورننوت، یو لوی ښامار دی په کور، لویه اجدغا ده، غټ مار دی. وی دا مار دی کور ته راننوتې، د دې مار نه راوتښتېدم دې دروازې ته. دې صحابي دا چل وکړ چې هغه مار اوس لوی اجدغا ده پروت دی، دا هغه نیزه راواغېسته او د نیزې هغه سومې د مار په دا سر کې ورکړه چې به دا مار کو چې د سر ختم کړه بس مار ورشو. خو چې زور یې ورکړ هغې مار چغه ووهله، مشکات شریف کې حدیث داسې چغه یې ووهله، یو لویه کریکه یې ووهله چې هغه ښځه وایي په دې پوه نه شومه چې زما خاوند مخکې مړ شو که دا مار مخکې مړ شو، دواړه مړه شو، مار هم مړ شو خاوند راپرېوت هم مړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وویلی شو چې دا چلو شو. هغه فرمایل وی دا پیری مارو، پیریو په شکل د مار شوی دی. نو بیا یو حکم وکړو، وی په کور کې دننه چې کله مار یو تی وجنې نو 3 اوازه به وله ورکې. هغه 3 اوازونه د به پښتو کې درته ویم، ماریم به تاسو یاد نه کړلی شي چې مارا مار ورته وی که حیوان ورته وی. په وعدې د نوح علیه السلام، ځکه نوح علیه السلام دا ټول حیوانات دننه کښتۍ ته دننه کړي، چې کله د دې ټولو حیواناتو اصل 2 به یې نیول، ښځه او نر، او هغه به یې کښتۍ ته دننه کول، او بیا دې وعده اخیستې وه چې بېلا یې به ظلم او ضرر چاته نه رسوي. نو د نوح علیه السلام سره چې تاسو کومه وعده کړې وه او په اذن د خدای که ته د بل مخلوق یې نو غیبېږه، 3 اوازونه وله ورکوه. نو که دې پیري وي نو په 3 اوازونو به غیب شي، او که په 3 اوازونو غیب نه شو نو بیا وجنه تا ته بیا نقصان نه شي رسو. دا په کور کې دننه چې د ماران تاسو ووینئ د هغې لپاره دا طریقه ده. بهر کیفه په هغه د اخوا خندق ته دی په مسلمانان دی ډېره کافر راورسېد، دی راورسېدل او په ډېر بدون دام کې 10,000 لښکر د کافران غشو، نیزو، تورو او اوښانو سره و، اسونو سره و، په دقه نیت رالل چې نن به مونږ مسلمانان سره د خپل پیغمبر ټول نیست و نابود شو، ختمه به هله به مونږ واپس رالل. ویې کتل اوس خندق کنولی شوی، مدینه منوره خالي کړه، صحابه سو چې مسلمانان غر شاته دي چې هلته کې ورته وشو د هغې نه په خندق چې اوس به څه کوو، اوس خو مونږ نیغ نه شو، او چې ورځې په خندق نو خامخا په خندق نه خو ټوپ هم نسي والی، خو پلن خندق کوزېږي به که نه، نو چې کوزېږي لاس په ځمکه لګیا خو تورو به خامخا وږې تاسې تورو چې دې وږې ته نه تورې سینګه کوزېږي داسې خو ته ټوپ نه شي والی، او چې بیا خېجي سینګ به خېجي. نو هلته ورته مسلمانان په غاړو باندې یو ځای بل ځای ناست وو، چې دوی به چا دا کوشش کو چې په خندق کې کوزېږي او بیا خېجي هغې په غشو ویشتل، په کاڼو مې ویشتل، دوی به واپس تښتېدل. حیران شو کې دا سو. بعضې منافقان هم په مسلمانانو هغه تن شو، هغې به نبي علیه السلام ته وی یقولون ان بیوتنا عوره وما هي بعوره. پیغمبر علیه السلام ته وی شیب د کور دیوال هم پروت دی او بربن هر څه زنانه دي، ما لږ اجازه راکړه چې کور ته لاړ. یاره کور کې څوک نشته، یېرېږو لږ اجازت راکړه چې زه کور ته لاړ شم. الله وی وما هي بعوره وما یریدون الا فرارا. دی د جنگ نه ته نو منافقین خو به یو په هغې کې تل تښتېدل به، او چې که مسلمانان و هغې به څه وی ولما رأى المؤمنون الاحزاب، چې دا ډلې یې ولیدلې مسلمان پوره ایمان دې ته وایي، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هلکه دا هغه دي چې مونږ سره الله او رسول د هغې وعده کړې وه، الله او رسول ویلو چې دا به راځي او ګټه به تاسو له درکو، وصدق الله ورسوله، الله هم رښتیا وایي او د الله رسول هم رښتیا وایي. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما،
چې څوک دا کافر ولیدل پکار دی چې د انسان په زړه کې کمزورتیا پیدا شي الله وی د مسلمان په زړه کې ایمان نور مضبوط شو ولې که مړ شم جنت ته به ځم که ژوندی پاتې شم غازی بشم مجاهد بشم خبره خلاصه جناب 15 ورځې یو روایت کې 20 ورځې راځي یو کې یو میاشت راځي دقه لانجه به کېدله چې په یو بل به پکانو غزارونو په غشو ویشتل به یو بل ته ورتلی نه شو صرف یو نکوټې معرکه پکې ورځ وشوه چې یو کافر و عمر هغه را خندق نه پورې غاړه ورپورې وه او چې څنګه ورپورې وت نو اواز یې وکړه هل من مبارزن شته چې څوک ما د مقابلې ته راشي او دونه بهادري یې وکړه چې په خندق ورپورې وت حضرت علی رضی الله عنه ورغې ورته وې زه ستا مقابلې ته راځم خو د اول دعوت تر کومه چې مسلمان شي ایمان راوړه ورته وې دې کې دې نه یم دې له راغلی یم چې تا مسلمان سره جنګ وکړو وی خنم را میدان ته شه وی ته څوک یې وی زه علیم او ده دا ټول وجود په وسله کې د کافر بند کړو ورته وی ته ماشوم یې بل څوک راوباسه ستا مرګ مې نه دی خوښ ته راکوټه یې علي صاحب ورته وی ښه ستا خو زما مرګ ستا نه دی خوښ خو زما ستا مرګ خوښ دی را میدان ته شه یو بل سره په تورو پاملوش لومبې غزارې په حضرت علي رضی الله عنه وکړه دا تندې یې لږ غوندې زخمي شو او چې دویم غزار په علي صاحب وکړو نو سر یې تیغ وغورځو تنې دی بل طرف ته وغورځو یو بل کافر و هغه وی زه به د مسلمانانو په پیغمبر حمله کوم او اسې لرې بوت او دغه ځای نه راپسغل او چې راپسغل یې که په دې خیال چې دا اس به د دې خندق نه پورې غړه ټوپ ووایي او په پیغمبر علیه السلام به زه حمله کوم خو چې اسې راپسغل که هغه د خندق په دامیانس کې پرېوت خندق خو پلن و اسې مړ شو او دیم پکې مرتاد شو یو ورځ دومره سخت د کاڼو د غشو ګزارونه و چې د نبی علیه السلام مبارک له مونځونه پاتې شو ماسپښین مونځ ونه شو مازدیګر ونه شو ماښام ونه شو د ماسخوتن د مانځه وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی وی د الله رسوله ما خو مونځ نه دی کړی وی والله ان صلیت ما قسم په خدای ما هم نه دی کړی وی لږ صبر وکړې نو چې هغه لږ خبره په قلاره شو شپه شوه نو بیا یو میدان ته کوز شو نو لا ولې د ماسپښین مونځ په جمع وکړو بیا د مازدیګر په جمع وکړو قضا او بیا د ماښام په جمع وکړو ورپسې بیا د ماسخوتن مونځ اوس هم تاسو د الله بوځي هغه ځای ته نن سبا مساجد سبعه یا مساجد خمسه وای د حاجیان چې لاړ شي نو ټیکسي والی بوځي نو هغه جوماتونو کې 2 رکعته مونځ یو جومات دی بره په غر باندې جوړ دی مسجد فتح ورته وایي دا هغه ځای کې دی چې کوم دی د نبي علیه السلام مبارک خیمه وه کوټې نه یې غوندې جومات دی داسې لږ غوندې لکه زما د دې منبر نه واله د دې دیواله کو دا کوټې جومات او بل یو جومات دی مسجد ابوبکر چې کوم ځای کې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه خیمه بل جومات دی مسجد عمر چې کوم دی د عمر فاروق رضی الله عنه خیمه دا یو صحابي چې نبی علیه السلام کوم ځای ډیوټي مقرر کړې وه د هغې خیمې په ځای باندې یو رکوټې جومات دی مخکې وو بیا 2 پټې حکومت وران کړله 15 پاتې شو او اوس صرف 2 جوماته پاتې دي یو دا د مسجد فتح یو بل جومات دی او په هغه میدان کې یو ډېر لوی جومات حکومت د سعودي عرب روان کړی دی یو ډېر لوی جومات نو ما د یو سړي نه تپوس وکړه مې کاکا د خندق کوم ځای اوس خندق نشته نو ما ته ویې دا مخامخ روډ چې درته ښکاري دا خندق لوی روډ دی اوس په هغه ځای باندې تېر شوی دی د دې غزوه احزاب نه چې مخکې ورشي نو بیا لاره کې بل یو جومات راځي مسجد قبلتین ورته و 15 ورځې یا 20 یا یو میاشت دا معرکه وشو مسلمانان په لوږه کې په یخنۍ کې د شپې او دروازې د خندق کې دننه دیره دي اخر کې رب العالمین یو لوی طوفان راوسته داسې طوفان راغی داسې چې د کافرو خیمې په مخه کړی او د کافرانو څاروي یې متختو داسې طوفانو کې څاروي به کې کای غاړه به غورځو او خیمې یې وله په مخه کړی بس ابو سفیان خپلو ملګرو ته اعلان وکړو وایي داسې کار دی چې بس دی چې دښمن دی ونه واپس لاړل نامراده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وی باس دا د دوی اخیری حمله و د کافرو چې په مونږ باندې وکړله الان نغزو الیهم ولا یغزوننا دې نه پس به دوی په مونږ حمله نه کوي انشاءالله چې مونږ به په اوس حملې کو دوی به نه کوي بر دې اخیری حمله و فتح و کامیابي
الله پاک چاله ورکړنو مسلمان له الله ورکړ. ولې مسلمان له فتح او کامیابی ورکړه؟ یو د پیغمبر په خبر عمل چې نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې خندق وباسو چې دا ونه وي چې نصیبه دا خو بده خبره ده او دا خو به وایي چې راته د خندق نه پورې غاره پاتې شو دا کمزورتیا ده. نه د هغه حکم و د هغه مرسته وکړه. او بل د نبي دا پروا ونه ساتله چې دا یخني ده او که دا ګرمي ده، دا پروا ونه ساتله چې لوږه ده او که تنده ده، دا پروا ونه ساتله چې خندق کنیستل خو ګران دي. خندق چې به یې کنیسته په خوشحالۍ به یې کنیسته او شعرونه به هم شعرونه لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. که الله نه وي د الله توفیق او زمونږ په زړه کې اطمینان پیدا کړي. ان الاولا بغوا علینا اذا ارادوا فتنه ابینا. دې ظالمانو کافرانو په مونږ ظلم کړی دی، په مونږ یې حمله کړې ده. او د دې مقصد څه دی؟ دوی وایي چې واپس کافر شي، خو مونږ نه کافر کېږو، مونږ په خپل ایمان کلک ولاړ. نو صحابي وایي چې دا اخیري شعر به یې وایي که نه اذا ارادوا فتنه ابینا. نو نبی علیہ السلام مبارک بم اول اوچت کو صحابه په زور به ابینا ابینا. څه مطلب؟ مونږ ردوی د کفر نه او ردوی د نظریې او د عقیدې نه انکار کو، د دې سره مرسته نه کوو، ملګرتیا ورسره نه کوو. مونږ وایو ملا داسې کار نه دی. په مکه مکرمه باندې ابرهه راغی، د اتیانو لښکر ابرهه چې څنګه راغی په مکه مکرمه، نو هغه وخت کې د نبی علیہ السلام مبارک نیکو عبدالمطلب هغه د کافرو د مکې مشر، هغه ټول کافر چې دي د مکې باشندگان غون کړو غرونو ته وخېږي، غرونو ته وخېږي. وایي دا الله کور دی او الله به حفاظت دی. ابرهه چې څنګه راورسېده الله توته کړي راوستل ابابي، او هر یو توته کړي سره درې کاڼې، یو کاڼ یې په مخوږه کې نیولو، بل په یو پنجه کې او بل په بله پنجه کې، او د هغه ځای نه به یې کاڼې ویشته او په کافر به لګېده. ټول کافر پروردګار مردار کړل. د بیت الله حفاظت الله. نو موږ مولیان هم په تقریرونو کې دا وایي، تاسو هم دا وایي، داسې ده که نه ده چې د بیت الله حفاظت په الله کې، او د بیت الله حفاظت الله په توتکرو کړی، او بیا به الله د بیت الله حفاظت کوي. ورونو پرې بله نه خفه خوشحاله وځانوي، پرې بله نه خوشحاله. د بیت الله حفاظت بېشکه الله کړی دی او الله کولی شي د مونږ ایمان دی. او هغه وخت که د بیت الله حفاظت الله کو او د مسلمانانو څه طاقت نو، مسلمانان نو په مقدس مکه، مسلمان سر نه وونه، یا خو د مکې مشرکانو، مدینه منوره کې هم څه مشرکانو، څه یهودیانو، څه عیسایانو، مسلمان کم دی هغه وخت کې مسلمان نو، د مسلمان طاقت و نو مسلمان ملک و. نو الله د خپل کور حفاظت وکړه. اوس خو دومره مسلمانان دي چې د دریاب د شګو نه هم زیات دي، نو اوس هم الله په خپله د خپل کور عبادت کوي او موږ به دغسې ناست یو په بالکونو ته هم درې والي. پاکستان کې د مسلمان حکومت دی، په ځای په ځای په بنګلادیش کې د مسلمان حکومت دی، په دغه کې د مصر کې شته، په بحرین کې شته، په اماراتو کې شته، په سعودي کې شته، او د دنیا 53 ملک مسلمانان دي. او نن د مسلمان تعداد د ټولو کافرو نه زیات دی. ټینک سره شته، توپ شته، جس شته، میزایل شته، اټم بم شته. اوس هم الله په خپله د خپل کور او د خپل پیغمبر علیه السلام د روضې مبارکې حفاظت دی. اوس به تا ته ګوري چې ته کې که نه کې، او مسلمان نو د مسلمان ملک موږ په دې دا نه ښه کوو. الله د بېشک دا د ایمان دی چې الله تعالی مخکې م حفاظت کړی دی، او دا د ایمان دی چې بیا به هم کوي، بیا به هم کوي، او کولی شي الله تعالی طاقت شته. په خپل پیغمبر الله زما ستا نه زیات خفه کېږي، خو الله به مو ته هم امتحان کوي. افغانستان باندې راغلل ویې وو، والله خو به ورته ګوري چې ته امداد کوې که نه کوې. په عراق باندې راغی ویې وو، او هغه بله قبله چې کومه وه بیت المقدس ولې هغه قبله نه وه. یو وخت خو هم زما قبله وه لکه بیت الله غوندې، دغه د اسرائیل پرې راغلل او قبله کو پرول، یو دیوال ونې کړی بل دیوال ونې. الله خو ابابیل لا نه وستل، ابابیل الله هغې وخت کې راوستل چې کوم وخت د مسلمان طاقت نو خو د مسلمان خپل طاقت شته. یو د عربو د دې حجمو بس سربراهان 10 منه دي، په ټول اوتله یو 10 منه دونه غټ غټ وجودونه یې. او ورشه د یو محلات وګوره نو قسم دی که په یو په محلاتو کې سار نه شروع شي نو په 3 ورځې کې تیمرې دروازې ته نشي وتی. په امریکا کې بیک بیلس پراته دي، د یو 100 او 150 ښځې دي. د څه لپاره یې دا مشره وسله سره شته
بیا زمونږ دا به رانیغ شي. ما له خو زه خو قسم دی بعضې وخت کې ذهن مې کارونه کوي چې مونږ ایټم بم جوړ کړو، ما جي میزایل جوړ کړو. په د اخباراتو کې به تاسو وینئ شوتې جوړ کړي. شوتې پېژنئ که نه؟ پخوا چې مونږ ماشومان وو هغه به هم پرې کوله. شوتې جوړ کړي او صاحب ولې 115 کړي جوړ کړي او لاندې لیکلي پاکستان میزایل جوړ کړی دی او ظاهر بره روان دی. په اخبار کې شوتې جوړ کړي. دا سک میزایل یو سړي سره توپ تماچه ده. نو تماچه څه دپاره وي؟ چې دې بسته حفاظت کوي او که ته به ولې حفاظت کوي؟ جواب پورې راځي. د تماچې به ته حفاظت کوې که ستا به کوي؟ حاجي صاحب ستا به کوي. ته خو به نه کوې که یو تماچه و زه به یې ساتم. نه تماچه خو د دې لپاره چې دا ستا حفاظت وکړي. ټوپک دې لپاره دی چې دا به ستا د کور حفاظت کوي، ته به یې نه کوې. نو صاحب موږ د خپلې ټمبم او د میزایل موږ حفاظت کوو. موږ ته ټمبم او میزایل جوړ کړی دی، هسې نه امریکې ته نه یو نسي، هسې نه هندوستان یې رانه خراب نه کړي، اسرائیل په حمله ونه کړي، هغه یې رانه خراب نه کړي. خدای دې دغه ټمبم او میزایل بې خو باندې چې حفاظت کوم او زما ونه شي. زموږ په دې علاقه کې پخوا چې ده یو سړی روان و، هغه سره تماچه وه، مخرور او مخرور، او د شپې پې پولیس والا راغی. ګاڼی نه ووته، پولیس والا خو پوه چې تماچه ورسره ده، اوس ګوله راغېستې ده په پوک پرته را پې ورغی لکه دا لاس کې دی سړي. وایي دا چې ګوله ده که نه په پوک پرته ده. هغې خو لیدې وایي ته وښایې لاندې دی سړي، تماچه یې لاندې پټه کړې، تماچه یې ترې راویستل. چې تماچه دی هغه سپۍ واخېستله، ورته وایي لایسنس یې شته؟ دې ورته وایي لایسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه دی، خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه وي. السیف بالساعد للساعد بالسیف، دا عربی متل دی. توره به ته چلی تا به نه چلی. تا لاس کې طاقت دی که نه، په پسه توره به دله تو دشمنانو نه کار ووایي. او که لاس کې طاقت دی او تیره توره سره غاړه کړي او یو غره دې در باندې وکړه جو غورځوه او توره به دې ورته پرېښې او لاسونه به دې بر اوکت کړي. ایټم بم دی او میزایل دی او وسله ده او 85% بجټ دا زما په دې وسله لګي. قوم غرق شو او ورېږه فوج د مضبوط طاقت او ټینکونه دي او جزونه دي او چې دا هغه ځای نه امریکا پې دبه وکړي پې لاسونه رپي، امریکا پې دبه وکړي شبه په دغه ماشومانو ګوډه وروه، دغه جینکۍ او دا ماشومان په وینو کې لیت پیت کا. نو بس بیا هغې ته نه ګوري، بس درزې پې شروع کړي. چا په بلوچستان کې او په باجوړ کې او په وزیرستان کې ګوډه وروه. ولې امریکا کاکا خپتي که زه نه ورم هغه راځي. او اوس خو اعلان کړی دی، وایي که په امریکا اعلان کړی دی، وایي پاکستان کې که کوم ځای ما ته دهشتګرد ښکاره شو، وایي زه په خپله پرې ډایرکټ حمله کوم. دا مله څه ملک دی، دا څه ملک دی، دا څه مشران دي، دا څه غیرت او څه ایمان دی. زرونو په دې ځان له مخه پکه خپخه کوئ. د الله نه به غواړو موږ وایو چې الله د خپل کور حفاظت په خپله وکړي، الله د خپل پیغمبر او د خپل حبیب د وطن حفاظت په خپله وکړي. خو په دې به ځان له نښه کوو. موږ به څه کوو؟ صرف جومات کې به ناست یو، لمونځونه به کوو او تسبیح به اړو او دواګانې به کوو، ډوډۍ به خورو او ګرمو ورځو کې پکو ایئر کنډیشنو ته پراته یو، په یخو کې ویترو ته پراته یو. ولې الله زه مسلمان پیدا کړی، زما وجود د پیغمبر د وجود نه نیازبید دی. څه زمونږ وجودونه صحابه کرامو د وجودونه نیازبید دی، هغه ګلونه وجودونه، هغه د الله خوښ، هغه نیازبین وجودونه. هغه د خندق کې لګیا دی، کار کوي، تورې دی چلی، هغې خو د پلوګ او پناره باندې لګیا دی او خپل د دین حفاظت دی کوي. او زه صاحب ناست یم او بالغ ته مې ډډه والو، یا الله د خپل کور حفاظت په خپله وکړې. ته څه شوې؟ د لس دسمنه عربو دا بشران څه شوي؟ یو امتحان او ازمایښت راغلی. دغې غزوه خندق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه چې دي که نه بله مونږ ښځو نه هم بېکاره یو، ښځو نه هم بېکاره یو. زنانې په یو قلعه کې بندې کړې او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه بوډا سپین ږیری و، دې یې پې مقرر کړو چې ته ردي څوکۍ کوه، زنانې هم د کورو نه رسې هسې نه زناو ته څه نقصان نه رسې. یو یهودي راغی چې هغه راغی، هغه په دا خیال کو چې دا زنانه یوازې دي او که دوی سره سړي شته. ولې که یوازې نو د هغې په نیت کې دا سوچ و چې په زړه کې سوچ و چې د زنانو ته څه تکلیف ورسو. نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام مبارکه ترور ده. ترور ده چا ده؟
هغه ورله حسان ابن ثابت ته وی هاي لرګي ولا ورکو د خیمې نه باندې سويستو وی دا ولو د يهودي په اثر و هغه ورته وی زما الله سره په خو بوډا سوریم دا کار جده کول شو تا کمزور وړي عزت بوډا وی خنش کول یو بس په خپل ورغر ولا وغه يهودي د بانس د خیمې د بانس په لرګي و سره ولا و مرداري چې مرداري ک نو او ته وی چې ز ګوره خزیمه زنانه ما او تسړي او دا مړی چت کا او د دې خیمونه پورې غاله اخو غورځوا هغه ورته وی چې ز بوډا سره مزه دا نشم کو زما خلاص او پیرپی نو وی زه خو پر دې سړي لګوت نشم ورولې او دا ګورزول غواړي کې دې اخو غورځو نو دا کافر به ویني او به یریږي وی به کې دوی سره جوړستلی شته نو به تقتی او که داسې ونکو نو کافر را باندې حمله ونه کړي وی زه خو کمزورې ما لاسونه خپې مې رپي زه خو نشم اوچتو سپینګیري بوډا شاعر و د نبي علیه السلام مبارک نو دا په خپله ورله او پکې وله څادر واچو او ریخ کا هغه کافر او د خیمو نه د هغې قدا نه پورې غاړه غورځو نور یهودیان شاته ولاړو چې هغې وکتل او مسلمانان ډېر هوښیار دي ښه ښځې یوازې نه دي پرېښه سړي به سره شته دا دې ګوره زموږ یو کافر به موږ ورولېږه نو ملې راته بار راوغورځو وتښتېدل هغې ښځو کې دونه غیرت او دونه غیرت او نن زمونږ په دې کې فخر کوي فخر وی امریکې راته یو ټلیفون وکړه او راته وی چې ګورې که زما یا به زما مرسته کوي یا به د افغانستان مرسته کوي ما ورته وی چې صاحب خپل کتاب کې لیکلي دي ما ورته وی چې صاحب بس تابعده نو چې کوم سړی د امریکې قرآن کې الله سوی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار کافر او تزان ما مایل کوي هغې سره دوستانې مه جوړوئ په آخر کې م اور دی په دنیا کې م ستاسو ناکامي او تباهي ده زموږ نن ټولو خواهشات او محبتونه او مینې او تعلقات دا د امریکې سره مونږ وایو امریکا ده او دا سپر طاقت دی د الله طاقت هم یې دی امریکا ده او که امریکا زمانه لاس والی او یو حمله را باندې وکړه نو بس زمونږ دا ټول وطن تباه کوي نو تباه دې شي که چې مکه مکرمه تباه کوي خیر دی خو چې پاکستان تباه نه شي چې د نبي علیه السلام په روزه مبارکه باندې میزایل اولې او بم پې خیر دی خو چې زما ملک تباه نه شي بهر کې په مسلمانانو کې په الحمدلله غیرت شته عوامو کې مسلمانانو کې غیرت ډېر دی خو زمونږ په حکمران طبقه کې غیرت نشته حکمرانان چې څومره دي دا ټول د امریکې او د برطانیې جنټان دا هغوی روسي د هغوی خلک دي په مونږ پسې کېنولي او بیا زمونږ حکمران طبقه ایره دا کو د زړه نه توال کوي د الله ذوالجلال نه چې پروردګار هم د دې ظالمانو نه خلاص د دین دشمنان د امریکې جنټان د پیغمبر دشمنان د قرآن دشمنان د مدرسو دشمنان د علماو دشمنان د پټکو دشمنان دي د ګیرو دشمنان دي د مدرسو دشمنان دي د طالبانو دشمنان دي د ستا د غیرت او د دې ښکلې جامې دشمنان دي روشن خیالي غواړي چې بس هلک او جینۍ دا په بربندو جامو کې روشن خیال او په بازارونو کې منډې وي او په سړکونو کې منډې وي او دا هر چا خپله خوښه او لکه په ځنګل کې چې دا سپي او خراو او دا حیوانات څنګه یو بل سره ژوند تېروي چې مسلمان هم دقسې ژوند تېروي دی ګورې سوچ او دی فکر دی د اسلام دشمنان داسې بلاګانو باندې مونږ وړي دي یو وزیر او تاسو ولیدله چې هغې صاحب په فرانس کې د جز نه د یهودي سره په چترۍ راټوپ کړې د پاکستان وزیر څه نوم یې نه لوپر بختیار دا نیلو سره مو وایه لوپر بختیار صاحب په دغه نه راټوپ کړې په چترۍ باندې او یهودي سره یې راټوپ کړې او په یو رسۍ کې دوه ځمکې لرالل او بیا تاسو په اخبار کې له دواړو فوټو لیدلې نه یو بل ته ورته الغالو د پردي یهودي کافر ته په خولې یې نه شو ویلې دا نه د بې حیایي خبره ده دا څومره شرم دی په دې نه شرمېږي په دې دوی له حیا نه ورځي برمن به ځي امریکې ته او برطانیې ته او نورو ملکونو ته په دورو باندې
شرم پکې نشته، حیا پکې نشته، غیرت پکې نشته. د دې د بې شرمۍ او د دې بې حیاۍ د لاسه به مسلمان هر ډغره بخوري. زمارونو په دې به ځان هغه نه خوشحاله و چې یاره الله به حفاظت کوي، غواړو به د الله نه حفاظت او دا الله ایمان دی چې الله به حفاظت کوي. خو موږ به څه کوو؟ موږ باندې دا یو ازمایش دی، یو امتحان دی په مسلمان باندې راځي. او د خدای نه به دا سوال کوي، دغه ظالم خو چې دا کوم سپیره دا سپکه خبره کړې ده، الله خو د امریکې په دغه اقتدار پسې په سترګو ړوند کړي. او چې دا کوم زمونږ په ملک کې د هغوی جنتان دي، نو پروردګار د امریکې ته ورته ورسوي، زمونږ دا ملک ته الله خلاص. ذهن په دې څومره ظلمونه، ماشومان، هلکان، جینکې د مسلمانانو بچي مدرسو باندې بمبارۍ او هغه په اور کې سوځول په اور. او دومره بې حیا چې مخکې ورځو کې تاسو ولیدل چې په هغه جامع حبسه کې خلک منزل ورغلل که نه، د چې عامو پام دی. نو هغه هلکه چې اوس هغه ملبې راغونډوي، نو تاسو سره خو لږ ګاډي نه دي که نه، بولډیزر یې سره دي، ګاډی یې سره دي، دا څیزونه نو هغه پریښي نو خلک به تلل او د هغه ماشومانو جینکو هغه شلېدلې ټوکړې جامې به یې راوچتولې. دا ګوره مسلمان له زړه کې سومبې منډې او هغه د ماشومانو هلکانو جینکو هغه او ډوکې به یې داسې راوچتول. ظالمانو سین کې وغورځوئ چې د یو طرف ته خښ کې مسلمانان دي، د قوم بچي دي، د قرآن د دین بچي دي، د اسلام بچي دي. نو چې ظلم هم وکړو، زیاتې هم وکړو او داسې بارود یې پرې وورول چې هغه یې سوځولي وو، نو دا خو ونه پټ دی که نه، دا نه شئ پټولی تاسو، ټول پرې د پاسه نه شي اړولی. دې دپاره یې قصدن بار پرېښو چې دا مسلمانان نور هم پرې خفه. هغه اخبار کې ما ولیدل چې هغه دغه به یې راغېستل، هغه ټوکړې او خلکو به خپلولې، مسلمانانو کې غیرت شته که او هغه هډوکي پراته، د ماشومانو لوپټې پرتې، د جینکو هغه جامې پرتې په هغه میدان باندې. دومره ظلم. اخر دا امریکا راغله دا بمباري وکړه، د هندوستان راغی دا بمباري وکړه، دا روس راغی. دا مسلمان دې لپاره دا ملک دی، دا دې لپاره جوړ شوی، دا قرباني ده د پاکستان دې لپاره جوړه شوی. دا خلکو چې دا وینه توی کړو، دا دې وطه دا وطنونه پکې دا مسلمانان پکې شهیدان شوي، دا دې لپاره چې زموږ مدرسې او زموږ په قرآن به حملې کېږي، د قرآن شریف پاڼې پرتې وي. الله اکبر، ټوټې ټوټې پاڼې. ظالمانو دام راغېشتې نه شوي. حکومت ته څه دي؟ لږ ګاډي دي، لږې بولډیزرې دي، په دې خاورې تاسو نه شوي اړولی، د بار نه کړو چې خاورې پرې واړوئ، یو کند هم نه کړو که نه استجزام پکې ټوله پاس هم پرې خاوره اړولې. خو دی قصدن خو د امریکې ته ښایي چې دا به یې وویني چې زموږ د خپل قرآن سره دقه لوبه کوو چې ته خوشحاله شي، د خپلو بچو سره دقه لوبه کوو چې ته خوشحاله شي، د خپلو مدرسو سره دا چل کوو چې ته خوشحاله شي. نو د الله زور هم شته، خیر دی ښه، دوی په زور چلی، خو د دې د زور نه زیات د الله تعالی زور شته. د چا په زړه کې خوف الهي وي، د الله یری، دا سړی کامیاب دی. دا د عبادت بټي کی، دی به د ګناه نه بچي، دی به الله هر وخت راضي ساتي. او چې د کوم انسان په زړه کې د الله یره نی، ټیک د دنیا خو به سور ودې د مزو وي، خو دنیا کې به هم پریشان یو، الله به هم ته خفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څومره لوی شخصیت دی، دومره لوی شخصیت چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر د الله نه مرتبه لاندې د ځکه چې الله خالق دی او نبی علیہ السلام مخلوق. نور په ټول مخلوق کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بهتر شخصیت بل څوک نشته. د نور خلقو شفاعت بکئی د قیامت فرض، د گناهګار امت شفاعت بکئی. او په حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ټول خلق د محشر پر ورځ باندې د آدم علیہ السلام نه واله تر عیسی علیہ السلام پورې او بیا د هغه نه پس زمونږ د نبی علیہ السلام پورې دا ټول خلق به پیغمبرانو له په جرګوزي، هغې به شفاعت نشي کولی، ما له به راځي او زه به له شفاعت کو.
دومره عظیمه مرتبه نبی علیہ السلام ته الله ورکړې ده. لیکن سره د دې نه عایشه صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ السلام به د شپې الله ته ولاړو، داسې به جلل، داسې چې د سینې نه به د کټوې د جوشېدو اوازونه راتله، لکه کټوې چې جوشېږي. دا د الله یره لپاره کې. او دومره اوږد قیام به کو نبی علیہ السلام، دومره اوږد ولاړو، دومره اوږده ولاړه چې د خپې مبارکې به وپړسېدې، حتی تورمت قدمامو، دا خپې به وپړسېدې. نو عایشه صدیقه فرمایي چې ما به ورته عرض کوي، چې ما به ورته عرض وکړ چې د الله رسوله دا ته خو الله هر څه بخلي وي، مخکې وروستو الله پاک پیدا کړې، د ګناه نه الله محفوظ پیدا کړې. نو سړی خو عبادت دی لکه چې زما ګناه معاف شي، ما نه الله رضا شي. نو تا نه خو الله راضي دی، الله درنه خوشحاله دی، هر سره ته الله بخلي دي، د خلکو سفارشونه بکې. ګوره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي افلا اکون عبدا شکورا. عایشه نو بیا خو ماله ډېره ولاړه پکار ده، ډېره جلا پکار ده چې د الله د دغه نعمت نورم شکریا ادا کړم. دا یره و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضل کې قسم ده، د دواړو جهانو مبارک سردار د نورو سفارشونه کوي او د الله ذوالجلال ګوره څومره. یو ځل فرمایي وی هیڅوک خپل عمل نشي بچ کولی، لن ینجی احدا منکم عمله، یو کس عمل نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی ولا انت یا رسول الله، تام خپل عمل نشي بچ کولی، و امام نشي بچ کولی تر څو چې د الله فضل نه راغلی. که الله مې خپل فضل کې راګیر کی الا ان یتغمدنی الله برحمته، که الله خو د خپل رحم او د خپل کرم صادر کې ونغښتم ټیکتا، ما هم نشي بچ کولی. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی مبارک عملو. انسان به عمل کوي چې عمل ونه کوي الله رحم نه کوي، عمل به کوي خو پړه کې به یاره خامخا ساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ښکلی عمل، بهترین، خشتار، زیات، خو د الله نعمتونه پې څومره زیات دي، د الله فضلونه احسانونه ورباندې څومره زیات دي. نو زمارونو اصل سیز په دې زړه کې تقوا. ور قرآن حکیم اول نه اخره پورې ولټوه، دا یو ټکی وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مسلمانانو د الله نه ویریږئ. دا بار بار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے د ایمان خاوندانو الله نه ویریږئ. ګورئ داسې یره چې د الله سره مناسبه، مار لړم غوندې یره نه چې هغې کې د الله عظمت لویي وي، بزرګي وي پکې، ویریږئ د الله نه. بل ځای کې بار بار رب العالمین قرآن حکیم پې فرمایي چې دا ما نه ویریږئ، په زړه کې خوف پیدا کې، خشیت او یره پیدا کې. دا بهترین نسخه ده. نو که زړه کې د انسان یره راله، یره چې د قیامت یو ورځ را روانه ده او الله په دې قادره دی چې ما نه تپوس کولی شي او کوي بران، درو خبر هم نه ده، دی به په نیغه لار روان. په دنیا کې زه به یو لنډ مثال درکړم، ګډه چیلی چې شپونکې سره وي، نو د کومو ګډو چیلو په زړه کې چې دا یری چې که زه د دې رمې نه اخوا لاړه شم دا شپونکي رانه شلق وباسي، اچرې مخوا نه ځي. او د کمې ګډې چیلی په زړه کې چې دا یره دي، هغه یو خوا منډه وي بل خوا منډه وي. تاسو زمیندار یې اکثر رونه په لاره چې ځای غویان دنه مخکې وي، نو چې چوکه در سره او لږه غوندې چوکه هم غوی ته وړقی څنګه تیز وي، یا یې وي چې د ورپسې تړلې وي چې معمولي غوندې چوکه اسم ورته وړقی چې وی نه وهي اسم ورته چوکه وړقی برابر رواني، یا کم غوی چې هغه والم کوي او چې مالک اسم پې خرش ناري کې دباو پیو کې نو هغه برابر کړي. ګوره غوی دی، حیوان دی، او که زړه کې یری دی ټیک رواني، ټیک کار کوي. او که د حیوان او د غوی د زړه نه یره ووته، یره مالک خو زما نشته یا ماله غوزار نه راکوي، بیا په نیغه لار نه دي تاله پټي کې بیا یې به هم څه نه کوي. دارنګې انسان دی رونو که په زړه کې یره وه چې زما نه الله تپوس کولی شي، دا خو زمونږ ایمان دی. دنیا کې هم کولی شي او آخرت کې هم کولی شي او قبر کې هم کولی شي. بیا زمانه وروسته د دنیا نه یو ډېره لویه مرحله د قبر او د آخرت را روانه ده او الله وایي تپوس به کومه
پاتې نه دا خبره وی کوم به دا تپوسو نو چې دغه یاره د انسان په زړه کې راشي قسم دی که هغه بادشاه ولې نه دی دی به په خپل نرم بستر کې خوب نه کوي نرم بستر کې چرې به هم دی خوبونه کوي مولا ولې نه دی بزرگ ولې نه دی نیک ولې نه دی دی به الله ته جاړي او غریب او مسافر او مسکین او ګناهګار ولې نه دی دی به د شپې هم الله ته جلا او فریاد کوي او د ورځې به هم الله ته جلا او فریاد کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې به ګرځېده خلیفه امیر المؤمنین دی ته وایي د شپې به ګرځېده معلومات به کول څوک خفه دی او که څوک خوشحاله دی د مدینې شریفې نه بار ووت یو ځل یو صحرا ته لاړ اونې بوټې دي او دی پکې روان دی یو رڼۍ ولیده ورنږدې شو چې ګورم چې دلته څه شی دی دا رڼا په دې شپه کې په دې میدان او بیابان کې څه کوي چې ورنږدې شو د هغې نه د انسان د فریاد اواز واورېد لکه یو انسان چې زبیرګي کوي اواز یې وکړ الله مو بخښه څوک دی څه چل شوی دی د خیمې نه ولې یو سړی راووت وی او دا زما کور ولري دې خیمه کې دی او بیمار دی فریاد دی وی څه بیماري ده وی د ماشومانو بیماري ده اولاد تکلیف دی وت نو وی بیا وی مسافر څوک نشته وی دې ښځې سره د څوک د خدمت شته ولې چې د کوم انسان دا تکلیفي نو هغې له خامخا یو بني ادم په کار کې هغې خدمت وکړي وی نه څوک هم نشته یو زیم یو مې دا ښځه ده وی ښایي څوک نشته وی نه په یو منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته ګوره عمر فاروق امیر المؤمنین دی د مسلمانانو بادشاه داسې بادشاه نه لکه زمونږ دا بادشاهان دا ګوډاګیان داسې بادشاه د پاکستان چې لس یو ځای کې ردی نه بادشاهي زیاته و 2 لکه مربع میل 2 لکه مربع میل علاقه د هغه لاندې وه دا بادشاهان د هغه خپو کې حلال شم د الله نه یری څونه وه خلیفه د مسلمانانو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه دی مجاهد څومره خوښ د دواړو جهانو سردار ته راغی بیبي له فلان کې یو مسافر سړی دی مسافر ښځه او فلان کې ځای کې خیمه کې غریبانان دی لري او ښځې ته ډېر لوی تکلیف کې او فریاد کې جاړي هېڅوک نشته د هغې مظلومې بې کسې اوس ښځه انکار ونه کړي چې زه خو ستا خدمت کوم خو کور کې دننه کوم زما څه کار دی چې بار ځم او په صحراګانو کې د پردو خلکو خدمتونه کوم تعمیر المؤمنین بل څوک راوړي نو ښځې ته ګوره په مینت وایي نو ښځې مسافره ده مظلومه ده تکلیف کې مبتلا ده څوک ورسره نشته الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي کراسه او امیر المؤمنین تابع ده داسې ښځه خو نو څه چل دی ورته د ماشومانو د پیدایش تکلیف دی نو هغه زنانو ته خو پته چې کوم سامان لګېده او کوم خوراک لګېده او کوم څیزونه زر یو ګوټه تیاره کړه اله امیر المؤمنین مخکې کېږه عمره چې زه در سره زر ځمه ګورې دا سخت تکلیف ورورسېدل خیمې ته او د امیر المؤمنین بیبي د عمر فاروق بیبي ورننوته د هغې پوره خدمت یې وکړ سړی یې تېرا بار کړه چې ته بار ته راوځي هغه لګیا دی د عمر فاروق سره خبره یې ترې کوي پېژني نه چې دا عمر فاروق امیر المؤمنین او دا لګیا دی د هغه مریض زنانه خدمت کوي داسې خدمت یې وله وکړه چې الله تعالی هغې زنانه له زوی ورکړه بچې پیدا شو چې بچې پیدا شو د عمر فاروق بیبي په منډه بار راووته د خیمې نه وی امیر المؤمنین مبارک ته شه ستا دغه مسافر ورور ته الله زوی ورکړي او چې دا خبره یې وکړه نو هغه سړی پره پی شو هغه ته خو پته نه وه د عمر خو ډېر لوی روب و ډېره لویه دبدبه وه د عمر فاروق رضی الله عنه داسې خبره خو نه وه خلک به ته یېرېدل متیاجې به د یهودیانو عیسایانو په بسترو کې کولې د عمر نوم به یې واخېسته او ګورې دا یقینا تاریخي خبره ده تاسو خو به اورئ خو دا تاریخي خبره ده چې یهودیانو عیسایانو به خپل بچیو د کولو جلل به دا ټکې به وي جاء عمر راغی
دومره د هغوی په زړه کې هغه یره پرته وه حالانکې ظلم یې تر ننه پورې چا سره نه دی کړی. اوس خو دا یهود او عیسایان د مسلمان سره څومره ظلمونه کوي. هغه د ظلم بادشاه نه ده کړی، هغه اقلیت لا یهودیانو د عیسایانو له خپل حق ورکړی، د کافر د ګرجي حفاظت یې کړی دی. هغه یو داسې امن قایم کړ چې د مسلمان زندګي په خیر او په خوشحالۍ وه، او جناب د یهودي او د عیسایي او د کافر ژوند هم د خیر او د خوشحالۍ و. دهشتګردي هغه نه ده کړی. اوس خو ظالمان چې لاس کې طاقت وي په مسلمان ظلم کوي، زیاتې کوي. وی امیر المؤمنین مبارک دی شه، وی ستا د هغه مسافر رور زوی شو چې هغه دا ټکې ووټې د هغه مسافر پرپي شو. او دا مې څه غلطي وکړه، د عمر د امیر المؤمنین په ښځه مې د خپلو ماشوم د زنانه د بیمارۍ خدمت وکړه. دا سوچ او چې هغه ښځې دا ټکې واورېده هغه هم نه وه خبر، نو د ولادت نه پس چې هغه بل کم تکلیف زنانه له راځي دومره یره پیړاله چې هغه تکلیف الله تعالی په وریښت یارې د وجه راغی زتړې عمر فاروق ته په خپلو کونډو لاس کېښود. د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین معافي غواړم، ما خو تا سره ډېر زیاتې وکړه، په شپه مې وکړولې او بیا تاسو بیبي سره مې ډېر زیاتې وکړه. دا خدمت خو د دیانو خدمت دی او دا ما ستاسو د امیر المؤمنین د خلیفه په بیبي د دیانو خدمت معافي غواړم جی. عمر وی ولې؟ دا زما فرض دی. ما نه که د قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي چې ستا د مدینې په ګاونډ کې یو مسافر سړی او مسافره ښځه او تکلیف ورته و، تا ورسره څه امداد کړی دی، الله له به د قیامت پر ورځ څه جواب ورکړو. دې ته خلیفه د مسلمانانو وایي. د دیانو خدمت په بیبي باندې کوي. ولې؟ لکه خوف خدا یره پرته ده. الله دې زموږ په زړه کې یره پیدا کړي. یره چې پیدا شو په زړه کې، والله ما د هغوی مثال درکړه چې داسې ګوی وي چې په د ښکرو شلول کوي او سخت خطرناک ګوی وي او چې د مالک د چوکۍ یره په ذهن کې پرته وي. مجال شته چې د لارې نه بل طرف ته قدم خو والي. انسان په زړه کې چې یره یې دی به ولې ټیک نه روان. ورونه زموږ په زړه کې د الله یره نشته. حقیقت ته ګورې، موږ د الله نه یریږو، اسې په خولې زباني جمع خرج چې الله او د الله قدرت او یره او یره او یره یره. عمده عمر فاروق رضی الله عنه دی، یو ورځ روان دی د مدینې شریفې په کوڅو کې، یو د جګړې اواز یې واورېده. کور کې دننه د زنانو جګړه ده، دی ورته ودرېد چې معلومات وکړم څه چل دی. لور او مور په جګړه دي. مور ورته وایي وی لورې په دې پیو کې اوبه واچوه. لور ورته وایي مورې دا ګناه ده. یاره لورې واچوه پیسې به وګټو. مورې الله له به څه جواب ورکو. عمر فاروق اعلان کړی دی، ګوره لور داسې مسلمانه ده. عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا هم پیو کې اوبه واچولې او زه پې خبر شم سزا به ورکوم. مور امیر المؤمنین خلیفه اعلان کړی دی. مور ورته څه وایي؟ ای بچې دلته امیر المؤمنین کم دی، اخو شپه ده نیمه، څه خبرېږي زموږ نه، لږې غوندې اوبه ورکړي او جام ور واچوه. ای مورې که امیر المؤمنین نشته عمر د هغه رب خو شته که نه؟ دې ته ایمان. امیر المؤمنین نشته د هغه رب شته. امیر المؤمنین موږ نینی د هغه رب مینی. امیر المؤمنین په تیاره کې نظر نه لګي، د هغه د رب تیاره کې هم نظر لګي. امیر المؤمنین په کوټه دروازه دننه ناست چانه نه دی خبر، د هغه رب په کوټه دروازه دننه نه دی ناست، هر وخت کې د انسان نه خبرېږي. په دې جګړه دي. وایه اوس بیا موږ څه کوو؟ پیو کې اوبه ګناه د چورلټ غټه ګناه. اوبه د قیمت شی نه دی او تا قیمت ته ورسوله. پیسیر دی مثلا او پاو دې پکې اوبه ور واچولې نو 15 پاوره دې جوړې کړې، نو هغه اوبه دې د پیو په قیمت خرڅې کړې. وی دا پی دی او پی نه دي، ټګي نه شوه. اوبو ته پی وې او د پیو په قیمت یې خرڅې. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي من غشنا فلیس منا. چا چې زموږ مسلمان رور بی سره ټګي وکړه دا زما ډلې والا نه دی، زما په لار نه دی روان. نو چې د پیغمبر په لار نه دی روان، د چا په لار به روان؟ ما یو بنیادم ته وی ډېره زمانه وشوه، ډېره زمانه مې پیو کې اوبه اچې
فریاد او شکایت دی درنه قسمونه یې راته وخوړه نه ده ما خو دې قسم یې که ما په یو کې اوبه اچوله یې زویه دا څه چا ویله زه په یو کې اوبه اچوم نه ما نه دی اچولې قسمونه یې وخوړل بیا مې وویل ما خو په یو کې اوبه نه اچېد قسم یې وخوړه چې په یو کې اوبه نه اچوم دا د ډېرو کلونو خبره وی یو ټکي درته ویلي دي وایي په یو کې اوبه نه اچي اوبو کې پې اچوي لوښي کې مخکې اوبه واچوي بیا پرې پاسه غوا یا میخه یا چیلیلی شي دا تږي شوه که نه دا قسم هم ګورې که سړی وخوري نو ګناهګارېږي دی مسلمان په قسم نه چې دوکه کول څومره تږي شروع ده نن زمانه کې هر شی کې تږي یوازې د پیو خبره نه ده څونه پیسې به وګټي ځه څاروي به دې مړ شي بل نو سپېلتې به وټکوي بیا به څه کوي ناجوړه به شي بیا به څه کوي دغه غوا چې ده دغه میخه چې ده دا د 50,000 روپو زاړو مال به نه شي بلار به نه شي په 100,000 به په قصاب خرڅه کړي دې ته نه ګورې او که صحیح سوچه کار کې نو دا به بلار به شي مال به شي همغه 50,000 ته به ورسېږي دا خو هر څه موږ په خپلو سترګو وینو ګلې وشوه او باغونه صاحب ودوړېدل الله ګلې وشوه دا د خدای حق په دې باغ کې ورکړی دوړېږي منه باغ مې وینو او نو نه به وی وینه موږ د خدای نه یېرېږو زموږ په زړه کې د الله یاره شته په کوم څیز کې مسلمان ګډون نه کوي وایه راته پېښور ښار ته ورشه بعضې علاقو ته ورشه او بیا د چایو اوهو چلکې او د پانې او دا پوستکي او هغه میده کېږي او هغې له رنګونه ورکېږي او په مسلمان یې خرڅه چې مسلمان یې دغه چې اوس او دا د پلانکې کمپنۍ چې ده او دا د پلانکې کارخانې چې ده زما یو شاګرد دی د هغه دوکان دی هغه نه مې تپوس وکړو مې چې ښه اعلی چې یو کاروبار دی ما ته وی او چې راواغېسته ما وی ګډه او ټګي خو به پکې نه وي شته پکې ما پکې نه ده کړی شته پکې کم از کم ما پکې نه ده شته پکې مې کم دی پکې کېږي نو یار دی پکې کېږي کراچۍ نه چې راځي د بار مل نه کراچۍ چې بندرګاه کوزه شي هلته ورته غټ غټ بټونه لګېدلي دي او ترقار پرېږي او رنګونه ورته میلاړېږي دا څه دپاره نو پیسې دپاره دا څه دپاره کوي وایه راته پیسې دي چې پیسه وګټي دې ته نه ګوري دغه سړی چې دا پیسه را د نازمېږي ډېر بشي دولت ډېر بشي کروڑونه بشي اربونو ته به ورسېږي خو نازمېږي قسم په خدای که ازمېږي قسم مې راته یو لوی سړی دی نوم یې نه اخلم اولی ته مې زموږ خدای پاک وبخښي هغه له راغی هغه سره بې ټکې کېنه ذکر سر ته او صاحبه ما ته دعا وکړه زړه مې پریشان ډېر زیات خفه ډېر خفه هغې غریب چې کوم فریاد وکړه زما پرې زړه وسوځېد او څه وظیفه راله راکړه څه چل دی ما ته هم پته نه لګي چې ولې خفه نه یم خبر د بچو سره جګړه ده د ښځې سره دې روانه ده نوکران وی نه ده نن بچي مې ښه تابعده ښځه مې ښه تابعده او د مال مې انتها نشته مولانا صاحب دونه مال مې نه چې ما ته نه دی معلوم تورس دی هغه زمانه کې به د پېښور کې رابطه تورس دی چې پلینکو چې نه وي تورس دی مې دومره مې وټلي دي او دونه مې بسونه دي او دونه مې داري او دونه مې کارخانې دي د کارخانو مالک جي ګورې غریب نه یم نه چې کې قرضدار یم په خلکو مې پیسې پورې دي خو انتهایی پریشان یم صلاته وخایه خوب نه راځي چې وده کېږم لپه ګولۍ خورم یسار پاسم لپه ګولۍ خورم خوب نه راځي دونه پریشان یم او دونه تکلیف دی راته ما یې دا د الله هغه قهر پیسه دې په ناجایزه ګټلې ده او د هغې پیسې ته څوکیدار یې سوه د غم نه یو هفته دوه پس اخبار کې مې وکتل د هغه سړي نوم یې ورکړی چې د پلانکي ځای نه د پل نه ټوپ او دریاب کې غرق خودکشي یې وکړه مړ شو خودکشي وکړه مړ شو دریاب ته ځان وغوړه بچ کړې پیسې نه پریشانی ده بچې بری په هسپتال کې پروت دی ته پر هلته هغې غم به رسوې مقدمه راته جوړه د هغې غم به رسوې دشمني درته جوړه د هغې غم به رسوې
लंदन के रिजवी पे इलाज के प्रोत थे, या खुदा सबकुम पैदा पैसे से के ता तब ढूंढे रिजक प्रोती ने बेशक वाले रिजक दता प्रोत थे मक्के और खोले बेनश पता पैसा बसे के करो रहे पर तरह मुंग अक्सर दबाज खल को मिलमानिश अजे गटो खल को मिलमानिश दूरे लखम मजेदार रो वाले पूरा ये रजीपा माँ बंदर वल परेज में मुंग खुशी उखरू वली मिलमानी मिलमा लखा लखा शेरोड़ी आगा आगा पेटी मेथी और आगा उच साग बगैर द गोड़ोना लका गया के इंसान पूरी गया जैसा है कोर दगा खोराक बार दगा खोराक ना जना राइस तो हम पे खोर की बात की पता रहा द हकीकत तवे लुई लुई खला लुई लुई सरमायादार खलक लुई लुई वजीरान सरम यो दे रोड़े खोड़ दी गटो गटो मोटर वाला सरम रोड़े खोड़ दी शावतल खुरी मला दो गटो शावतल वे कोई सलाद और माते इधर डॉक्टर वे ये मोरी से ब्लड परेश करे ने वाली मैं सिंगा को वे रोड़े कमा हो विदा से चल कहो जिम्मा की तरह सलाद मलाद पूरा अनु बागी बदे वो खेत दकी की रोड़े बकमा खोरे मैं उसमें शावतल तक के ने दगा को शावतल खुराक शुना तो सलाद से लेना और ज़ता सलाद से चल वो शावतल जो दगा फानी मानी वो खराओ सेब दगा वो खरदनिया मानिया वो खराओ पुदीनी मुदीनी और प्याज नखे दगा का दा खलक दगा शावतल तो दगा रिश्ते तो दगा तो तासो आए दा बुतावी तनास्ती बुतावा बिखले को जमारुनो असल सिर दा अल्लाह करम और दा अल्लाह रहम दिबा तो शेरे दा अल्लाह करम और दा अल्लाह चे परेश दिनी और डोड़ा रहता को दा नगरी पगाला वर्तना आस्ते और दा इरो पशकरी की रहता प्रता दा इरो पशकरी की और पर श्लेदरी जाम के रहता तरकारी प्रताई वो जे दानी चिदारा अला खरा उदारा लेना दाता वो ऐदा का डोड़ा खोर के ना के दा अल्लाह दाद दे गया ना दारू रिज़्क़ गटाओ पैसा पैदा करो पिशाब शाब तकश और डोड़ा गटा सब कह रहे डोड़ा ना कि समली उमा का बिस्तर के बस समली के कम के गरीब समली सिर्फ दुमरा दा चिता तबा पोम प्रोती और तबा माली तुले प्रताई चे आगुंदे आगा बागुंदे चे गरीब आगुंदे सिर्फ दुमरा चिता कंबल आगुंदे आगा गरीब बला माली जो आगा तुले बलस्तन बागो ये खुरीन उत्तबा आगा बुतावा हो गया बखरे आगा बागा खमज कचालानो ते पराओ बाटिंगनो के खत तुचे गोड़ीवाचे हो शुमले बो पसे यो जाम तक को यो पखे तबा लासरा का यो ओ वगुर्जी की पकट के उड़ी रोड़ी बा तो पगुलूद केगे और दा गरीब के बिस्तरे तौर सेदनो खर्रार बेकोरो करी कम यो कशो मकान के तक कम दे उदकेगे आगाज उदके चे गरीब उदकेगी सिर्फ दुमरा फर्क बजागा वाला अंतरिस्ता वाला और गरीब बलरगो वाला की प्रोत खूब तम के ते पगोलो के गे पगोलो न के जमारो दामे दे पूरे कोला खबर कोला कि नाजायज पैदा फैसले पैदा कला नो परेशानी बदी दागे नाजायज पैसे बत सोचू ना के पर दुनिया के आखिरत के मम सोचे चे सोनाओ में पैदा भाई ज़्यादा मुंग पैसा पैदा को पना जे तरी तरशी के मिलाओ मसाले के मिलावट शेक के मिलावट पयो के मिलावट मेवों के मिलावट मत मगज़ की चा खबर कोला दा 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 मेवे दा शलतालान दा गौन वे चेहरा देर मजेदार आलास तक सरखो कौन पके निश्ता ख्वागे नरी ना ना पिसत ते से खबर है कारबे कोला जुदा शे मैदा ख्वागे नरी वही पदे स्प्रे कई और दा आगा स्प्रे दा खासियत जे स्प्रे पियो की नागे से रंग बदल बूटी की स्प्रे की आगे से रंग सुर की खश्ता मजेदार की और ये तजेवाजे तब है गनी che shina su abiera me kule dawajo akabet ko pagila biela paisa tegi au doka dira para che पैसा पैदा नो समझ दा सुचा दाल जी चने हो दा पके दा मटर हो दाल दा सेदा केना दा मटर हो दाल औ दा येरा बस तबे वे को कतासु तम पते लगी हो कमंग तम पते लगी हर सना खबर है ददगे रमंग पे यो मुक्तदी बांधे दे बदरके रुकंदी के पम्मा बमंडा के गड़ा खर्चा करेवा औ
او ګټ ته ورته هغه بوسخکۍ چولې وه او چې کور ته یې راوسته ګډو دا تګي نه. ابل په بخاری کې حدیث تیر شو، بخاری کې د نبی علیہ السلام مبارک وینا د کومې زمانه وی ګورې چې ساروی خرڅه ګډه چیلې غوا غلاند ولا د پيو مډه کوا مسرات ته پاره مې کې غلاند بولنه ډکه او که غلاند دی ولا دکا کلاو بچاله خاص تکلا او هغه اول وشل او بیا پکې هغه مر پینو هغه له اختیار د کې سره له واپس راول کېرول هنده واپس وې ګوراغه زمانہ کې دا لوبي بخلکو بازي کول او چیلې بوزي چیلې منډه تا نو غریب تلی نشي دومره ولتی د کلی چې ارته بیرته روانه جیو د لیول شي او په دې خو افسر او زم دا ول یا غلان ولرته دې لپاره چې خلک په دوکه شي پیر نو په دې خو هغه سلیم پوي دي کې راکړه د دوه درې ورځې نه راځي ارسلې په پیر په دوکه او پټاګه پیسې پیدا کول الله دې د دوکه او د ټاګې د پیسې نه وټ ای مسلمان په ونه وي زمارونو هغه زنانا مور سره په جګړه وا عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راغی بیبي ته وی د دوی له خزه کو او واري جنې سې کړې حج زوی راوستو بچي یو خزر لپم بابا ستا خو خزر نه زما د خوخي وکې کسنګ چې بابا چې ستا څنګه خوخي یو جنې مې سې کړې ده نو خزه ورته کم ځای سې کړې ده وی د فلان کی شپون کی لور ده وی امیر المؤمنین تر مسلمانانو بادشاہ زوی د شاهزاده د بادشاہ زوی او د شپون کی لور وی خزه چې کوم جنې ولکم د الله نه یریږي لکه د الله یره پرته ده زما زوی بل الله داسې مرګري به وراشي چې هم د الله نه یریږي زوی به هم د الله نه یریږي کوم بچی پیدا شي د هغې په زړه کې به هم د الله یره الله یره وه کوم ځای ته راورسېدله د شپون کی لور ده د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه این ګور ته جوړه شوه د بادشاه کور لراله د خلیفه د مسلمانانو او د نبی علیہ السلام د دویم خلیفه کور ته الله راوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو بادشاه شو د به ټوکرې خرڅول قانون په اوږه چولې بازار کې روان حضرت عمر فاروق ورغی د مټې نه خلیفه څه کې ابوبکر وی دا ټوکرې خرڅو وی د مسلمانانو کار به څوک کوي دې تک په بازار کې ټوکرې خرڅې ته اوس خلیفه شوې د نبي علیہ السلام په کرسۍ کېناستې هغه په جانماز کېناستې د خلکو فیصلې به کېږي جهادونه دا به څه وی بچي به مې څه پورې چې دا خرڅ نه کړ وی راځه تنخوا له مقررو د مدینې منورې چې کوم مشران صحابه او د هغوی شورا راغونډل راوست کینو وی داسې کار دی چې د خلیفه له تنخوا مقرر حضرت ابوبکر صدیق ورته شوی وی تاسو ته پته ده چې زما کوم کاروبار دی او تجارت دی په هغې زما او زما د بچو زما د اولاد ښه ګزاره کېږي ښه ګزاره مې پکې کېږي وی نه بس اوس به هغه پرېږدې دلته مسلمانانو خدمت پکې وی بیا به ماله داسې نفقه مقرروي چې زما او زما د بچو زما د اولاد ګزاره پې شي وی ډېره اوله مقرر که نفقه ولا مقرر کړه جناب نو یو ځل ورته بیبي وای دونه تنخواه ولا مقرر کړه چې ایله ردی ګزاره وپکړو ایله ګزاره بیبي ورته وای چې یو مخصوص قسم حلوا به عربو پخوله وی دا زمونږ هغې حلوا تړه کې او د دې ماشومانو بچو دې مغې تړه کې او سشتنه چې ولا په هغې باندې سامان راوړم په حکم ولا نو که ته اجازت کې نو ستا پرې تنخوا کې به مونږ په میاشت کې لږې لږې پیسې بچ کړو نو په هغې به دا حلوا پخوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ډېره ښه ما سره خو نور څه نشته او که تنخوا کې بچت کولی شي وکړه چې ډوډۍ به مثلا شپږ وړۍ ټولو په شریکه نو ډوډۍ پنځه کوي چې ترکاري به یو جامه نو کم یې کا رزق یې کم که لږ لږ ډوډۍ کمه کړه نو څو میاشتې کې لږې پیسې بچت دی دا غالوې پخت سامان
بلکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پیسې ورکړې، دا پیسې والا چې په دې سامان لوړ چې هغه حلوا پخوو. وی ښځې دا پیسې کم دی؟ وی دا مې ستا په تنخوا کې لږې لږې بچ کولې، ډوډۍ هم کمه کړې وه، ترکاري هم کمه کړې وه، نو دا پیسې هم بچت کړې، ماشومانو هغه حلوا تړه کېده جړلې، نو دا به له هغه شین سامان نه و چې ورې پخه کړو. وی ښه، وی ښځې دې نه خو معلومېږي لکه چې د دې تنخوا نه زمونږ په کم هم ګزاره کېږي، ځکه چې تا پکې بچت وکړه، مونږ خو د لوږې مړه نه شو. فوراً یې سړی راوغوښت، هغه پیسې یې ورکړې، وی دا بیت المال کې جمع کړې، بیت المال کې داخله کړې، هغه یې بیت المال کې داخله کړلې او تنخوا اعلان یې وکړو زما د دې نه په کمه ګزاره کېږي، زما تنخوا دومره کمه کړې. دغه خلک به جنت ته ځي. قسم دې کله زما زړه ویریږي، رښتیا راته زمونږ د یو شي اجازت دی په دې میډیکل بل کې چې که څه چا په خپله بیماري یا زامن بچي بیماري یا ښځه ناجوړی، نو د هغې هغه دارو مونږ له چې سرکاري ټولو ملازمینو لی ورکوي او مونږ چې څونه غواړو مونږ لی راکوي. هغه ډاکټر باندې هغه بل جوړ کړو، هغه داخل کړو چې څه وایي. ما ته مخکې ورځ کې هغه اکاونټنټ راغلی و، ته د جمعې مانځل هم کله راځي، ویره ستا بلونه دې کال کې یو بل دی رانغی. ما بیماری دی راځي، بچي هم ناجوړه کېږي، زم مخکې ورځ کې بیمار وم، بلا علاج مې وکړ، اور هم بیماران کېږي. نو وی ګوره په دې یو کال کې الحمدلله دا کولا او په لوډ سپیکر او دا کیسټ هم غږېږي هر ځای کې. بشیر صاحب خو ما پسې نقدې دی کیسټ رانډک کړي نو دنیا ته وغږی الله نه ویلي. حالانکہ سرکاری حق میرے قسم په خدای سرکاری حق میرے، لیکن انشاءاللہ العزیز آغا جون نواله تر دی جون پورې تپوس کولی شي یو روپے میډیکل بل میں نه رسو او یریږم. حالانکہ مخکې ورځو کې مې علاج وکړ ډاکټر نه، پر دارو مې ولګېږل، دا ماشومان هم ناجوړه کېږي، کور هم بې ناجوړه کېږي، حق مې هم دی. او یریږم کله زړه کې یره مې راشي، زم یره بس خپله ګزاره کوي بس پرېږده. حالانکہ زمونږ بعضې ملګري بلا شي وباسي پیسې په صحیح طریقه وباسي، ناجوړه شي ښځه ناجوړه شي نن سبا خو د 500 روپو نه کم د کې علاج نه کېږي، زیات هم کېږي او کم هم کېږي او سرکاري حق. لیکن لاړ شي وګورئ دا زما ریکارډ دی اسمبلی کې، تپوس وکړئ د سیکرټري نه، هغې نه معلومات وکړئ. په دغه دا په دې 3 نیم کاله کې زما چې زیاتې مې روغتلي نو یا به مې 2 زره روپۍ یا به مې 6 زره دا هغه بیلونه چې هغه ماشومان ناجوړه شي. او په دې 13 کال کې به زما په خیال چې یو پیسه هم زما څوک ثابته نه کېږي مارے ته الله خیر الله شي پړې الګ څه سنت دی په خدای ته نو یریږو الله نه یری پرې ته قدارو کې پرې ته کو کې خلک څومره پیدا کړي څه سنت پرسنټیجونه او 100 ان شاء الله قیامت پر ورځ به د عوامو دغه لاس او زما ګریوان دی نه بخلاقي مې ان شاء الله دا ځان راته معلوم زمارونو اصل سیله دا دی چې سړي په زړه کې بس الله یری خوف خدای. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې بنی اسرائیلو کې 3 کسان په لار تلل، باران شو په یو زل او زول شو غلی شوه، یو غار ته ننوت، چې غار ته ننوتل دا هغه شپه هم ده او ګلی د باران دی، ناګانه د غر د سر نه یو لویه تیږه را پرېوته او د غار په دا خوله د پاسه جوخته ورته غار به مکمل بند شو. دا به د بخاري حدیث ده. د 3 واړو د وتو لار نشته چې په کومه به وځي. ایوب یو پیارو هغه نورو ملګرو ته وایي داسې کار دی چې اوس بس زمونږ په مرګ راغی، ځکه چې د غار نه وتل اوس نه مونږ سره چاري شته او په وینو مونږ کوم ځای غار کنستې شو او خوله داسې بنده شوه چې لکه پکټوی چې برغوړې کې داسې تیږه پې پرېوته چې دا د چاپلا په 1000 قسم 100,000 قسم څوک نشي درکولی. وایي څه به کوو؟ وایي بس داسې وکړو چې کوم مونږ نیک عمل د الله د رضا دپاره کړی دی ابه را مخکې کړو الله ته چې الله ما دا نیک عمل کړی دی، بل به هغه خپل یاد کړي، بل هغه خپل سوال به الله ته وکړو که بچي کوم او که بچي نه کوم به شو ډېره ښه. ایو کس وی الله ما ستا د یارې نه ستا د رضا دپاره یو کار کړی
وی یو ځل مزدور مې نیولی او په هغه مې کار وکړه چې مازدیګر د هغه د هغه اجرت وخت راغی ما ولا هغه خپله دیاري ورکوله چې دا واله هغه دیاري یې پرېښوده ولاړ وی چې لاړ نو ما په زړه کې سوچ وکړو چې یاره دا اوس د سره څه وکړم دا غریب دی او دا دیاري خو د سره ما جوړه کړې وه خو وی خیر هغه دیاري د هغه مې راواخېسته و په هغې باندې مې وریجې والا واغېستې وریجې او هغه وریجې مې والا په خپل پټي کې مې وکړې راشه مسلمان دی دا ولا ډېرې کا وی هغه وریجې زرغونې شوې چې هغه زرغونې شوې بل ځل بیا مې ولا وکرلې د هغې نه زیاتې وشوې په هغې مې ګډې چیلې واغېستې مریان مې پې واغېستل خدای پاک هغه مال زیات کا هغه لږه دیاري الله زیاته وایي څه موده پس دا سړی را وایي چې راغی وایي چې ما له هغه خپله مزدوري راکړه وایي ما ورته چې هغه مخامخ ګډې چیلې غلام رایې دا ستا هغه مزدوري ده وایي تو که را پورې کې زما خو لږه دیاري کته مې چې ستا هغه دیاري چې ده نو هغه دله ما په خپل پټي کې کرلې ده او دله مې ډېره کړې ده او دغه شی ته جوړ شوی دی ده الله دپاره وړه یا الله که ما دا عمل خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یېرې نه مې کړي پروردګاره لږه غوندې رسول راته کولی وکړه چې لږه رڼا را باندې ولګي او هوا کو لګي که نه نو وی لږه غوندې نبي علیه السلام فرمایي چې تیږه اوښ پیدا و هوا هم پې ولګېده او رڼا هم پې ولګېده خو د تلو اندازه بیا نشته دویم کس وی چې الله وش کول کې مو ګډه چیلی سره ګډه چیلی به مې روانې کړی و دا به مې عادت و چې ماسخوتن به کله واپس رالم به مې اولوشلې لاول به مې په مور او پلار پیس کړل د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکل چې مور او پلار به مې نوس کړي نو ما به نه څکه زما بچو به نه څکه ای پروردګاره یو ځل ګډې چیلی ګیا نږدې نه و لرې ورپسې لاړم ناوخته واپس شوم چې واپس شوم رالم او ما هغه خپلې ګډې چیلی ولوشلې او لوښې مې د پیو ډک که رالم مور او پلار له هغه دواړه ودو دې د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودري ښځه وایي مونږ له پی راکړه په قلار کې تر څو چې مې مور او پلار نیس کړي هغې پورې تاسو نه هېڅ کوي بچی رالل بچی راته رنګېږي دې خپو کې جاړي وی ما ورته چې بچو تر څو مور او پلار مې نه ویښ شوې او هغې نیس کړې تاسو له نه در کوم وی سهار شو ټوله شپه مې د مور او پلار سر ته په ولاړه تېره کړه په خپله مې مناره تېره کړه ښځې مې مناره تېره کړه بچي مې له لوږې نه وده شو وی چې سهار وختې مې مور او پلار بیدار شو بچې ولې نه چې دا او خیر دی بیا ورکړې به دي ماشومانو له کنه ښځې له به دې ورکړو تا بس کړي نه مور بابا بیبی چې تر څو تاسو نیس کړې نه مونږ به یو څه کم نه کوو نه هغه مور او پلار مې ماړه کړل د هغې نه پس مې هغه بچو له ښځې له پی ورکړ یا الله یا الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي او الله که ستا د یېرې نه مې دا عمل کړي او ستا د رضا دپاره مې کړي پروردګاره له لږه تیږه وخوځوه چې لږه هوا پکې زیاته ولګي رڼا خو لګېدلې ده خو چې هوا لږه زیاته شي الله تعالی تیږه نوره مقیول درېم وایي چې الله تعالی زما راته لور وه زما ډېره زیاته خوښه وه دومره محبت مې ورسره و چې دومره محبت د چا هم د بل چا سره نی یو ځل ته ما د ناروا مطالبه وکړه هغې ما ته وی چې هله چې 100 دیناره راکړې 100 اشرفۍ وی لاړم هغه 100 اشرفۍ مې ورله پیدا کړې نیټه مې ورسره کېښودې او دې ته ورغلم او هغه 100 اشرفۍ مې ورته کېښودې چې دا واخلې وی داسې وخت او داسې حالت را باندې راغی چې په هغه ګناه زه هغه قادر شو ګناه و خو چې کله د هغه ګناه اراده مو کړه هېڅوک نشته پیسې مې ورکړئ نو ما ته راته راغی لور وایي چې ای د تره زویه د الله نه ویرېږه ګناه مه کوه د الله نه ویرېږه او که ما سره ډېره دې مینه نو خیر دې نکاح را سره وکړه که شرعي ته ور باندې نکاح را سره وکړه خو د الله نه ویرېږه او دا ګناه مه کوه
وی بس هغه پیسې مې مته وبخلې چې دا ستا شو خیرات دي او راپاڅېدم ګناه مې ونه کړه حالانکې ښه قادر وم چې ګناه مې کړی وي او ډېره موده مې د هغې دپاره منډې والې او پیسې مې ورله پیدا کړې یا الله ستا د یارې نه ګورې پروردګاره که ستا د یارې نه او ستا د رضا دپاره دا ما کار ما کړي الله دا تیږه نورم وپیو چې د مونږ لاره کولی شو د دې غر نه وګي وړقې دغه غر هغه تیږه ترې وښویده او روغ سالم درې واړه نبي علیه السلام فرمایي د هغه غار نه ووتل دا زړه کې هغه خوف پرېښوده یره او د هغې هغه نتیجه او ثمره او میوه په دنیا کې رب العالمین ورته رسېږي د مرګ الله درې واړه بچ کړل نورو که د الله رضا او جنت حاصلول غواړئ کامیابی حاصلول غواړئ چې موږ دې کامیاب شو په دې زړه کې به د الله یره راوستل غواړو واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اغه څوک چې په زړه کې دا یره راله چې د قیامت یو ورځ را روانه ده الله ته به ودرېږم ما نه به الله تپوس کوي د ښه او د بد چې دا یره راله انسان د خواهشاتو نه بیا خامخا ځان ساتي الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى د دې سړي جنت ځای دی بس بې د جنت نه بل خوا به نه دي طالبان پې پوهېږي دا ان الجنة هي المأوى ډېره د تاکید جمله ده خامخا جنت ته ده بل ځای فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتا سورة رحمان آیت دی د چا په زړه کې چې د الله یری چې د قیامت پر ورځ به زه پروردګار ته ودرېږم ما نه به تپوس کوي الله یو جنت نه برغ برغ جنتونه به رب العالمین ورته ورنصیب او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت میدان کې سړی ودرېږي د دریو څیزونو تپوس به الله کوي د انسان یو د عمر څه کې دې تېر کړ عمر دې څه کې تېر کړ دیم د مال د کم ځای نه دې وګټه او په څه کې دې خرچ کړ کم ځای دې وګټه او په څه کې دې خرچ کړ او بل د مال دا مال شو ایو عمر ځواني دا چې ده که په څه کې دې تېره دا تپوس به الله تعالی کوي ولې ځوانۍ کې سړی لږ په جوش کې وي عبادت هم سړی ښه کولی شي ګناه هم سړی کولی شي نورونو اخري خلاصه بیا ده ووایم چې هر وخت الله په مونږ قادر دی مونږ رانیوي شي داسې ده که نه مونږ د الله نه بچ کېدی شو نه شو بچ کېدی قبر شته د قیامت میدان شته په قبر کې تیارې شته د الله فرشتې شته د الله عذاب په دنیا کې هم شته او په آخرت کې هم شته او دا ایمان وساتئ دا یقین وساتئ چې کوم رزق دله الله مقرر کړی دی مکه به خورئ چې کومه ډوډۍ درله الله مقرر کړې ده به خورئ نو په حلال یې مه ګټه قسم دې هغه به دله په حرام یې مه ګټه هغه به دله الله په حلال هم درکوي او پام کوه مسلمان ته ضرر ونه رسئ تکلیف ونه رسئ ګاونډي ته تکلیف ونه رسئ مسلمان سره ټګي ونه کې دوکه ورسره ونه کې د دغې مال نه ځان ساته پروردګار دې زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الله تعالی دې مونږ د ټګۍ د چورې د دوکې نه محفوظ کړي او ته څه غلطي ګناه زما نه ستاسو نه د نور مسلمانانو نه شوې وي د جمعې مبارکه ورځ ده د پروردګار نه سوال کوو چې الله دې مونږ د هغې عفو نصیب کړي آینده له دې الله معقول وساتي دی وجه د اذان نه پس په دعا ویلو کې لاسونه پورته کول شته که نشته د نبي علیه السلام نه دي ثابت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کې لیکلي دي چې په دغه اذان نه پس اللهم رب هذه الدعوتې کې د نبي علیه السلام نه لاس پورته کول ثابت نه دي په چا پورته کړل او که پورته نه کړل څه بدیت یې نشته د سهار مانځه نه مخکې او د مازدیګر مانځه نه وروسته قضا مونځ د قضا مونځ چې دی جناب دا هر وخت کولی شي بغیر د درې وختونو نه یو چې کوم وخت کې نور خیږي هغه وخت به نه کې یو چې نور په دې سر ودرېږي غرمې دې وخت کې به نه کوې چې نور پرېږدي دې وخت کې به نه کوې د مازدیګر د مانځه نه پس هم قضا مونځ کولی شي او د سهار د مانځه نه پس هم قضا مونځ کولی شي او نفل نشي کولی نفل د مازدیګر د مانځه نه پس او سهار د مانځه نه پس نشي کولی او سجده صفا خو مونځ کې کېږي نو سړی خپله لور یا دوی ته عشر ورکولی شي که نه عشر او زکات لور لا د لور اولاد لا
زوی له او د زوی اولاد له نشي ورکولی. که رور غریب یې هغه له ورکولی شي، که خور غریب یې هغه له ورکولی شي، د رور اولاد د ورکولی شي که غریبانانی، د خور اولاد د ورکولی شي که غریبانانی. خو چې تا نه پیدا دي، که زوی دی او که لور ده او که نوسي دي، او که ته پیدا چې مور دی یا پلار دی یا د هغې نیا نیکه هغوی له نشي ورکولی. لوی په بعضې ګناهونو کې اخته یم، دعا راته وکړئ الله دې تام د ګناهونو نه وساتي او الله دې ټول مسلمانانو وساتي. ایک کور کی بیماری دا اللہ تعالیٰ جو شفا ورکړي. دوا دا واقعه د مار په ما تېره جمعه ویلې ده، ته به نه وې په هغه جمعه باندې. د الله نه ما سوا په بل چا قسم خوړل ګناه ده، لویه ګناه ده. د الله په ذات په کعبه قسم خوړل، په نبی علیہ السلام دا ګناه ده. ګورې ښه، د الله په ذات به قسم خورې یا د الله په صفتونو به قسم خورې. یو حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک، چا که د الله نه ما سوا په بل چا قسم وخوړه شرک یې وکړ. نو په بل چا په جومات باندې، په قرآن باندې، په بل چا به قسم نه کې، د الله په ذات به قسم کې. او یو دا دی که یو سړی وایي چې د الله په کلام مې قسم، نو کلام د الله صفت دی. یا زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک په قرآن شریف قسم خوري، لاس پې کېږي. نو داسې نه وایي چې په دې قرآن مې د قسم یې ګورې، دا بیا ګناه دی. هغې کې مونږ علما چې څوک پوهېږي نو هغې دا وایي چې ستا د په هغه ذات قسم چې دا قرآن یې په نبي علیہ السلام نازل کړی دی. د قرآن مخکې پوه دي سړي پړ کې یره راشي، نور دا نه چې په قرآن مې د قسم په دې قرآن، دا ښه خبره نه ده. خضر علیہ السلام متعلق اختلاف شته، څوک وایي وفات شوی دی او څوک وایي ژوندی دی. دا خو ما مخکې خبره کړې ده. نسوار او د سیګرټ او د ګانو د کیسټو تجارت دا ګناه ده، بلکل ګناه ده. دا د نشي څیزونه دي، د ګانو کیسټې او یا د ګانو دا پیسې خرڅول دا ناجایز دي او ګناه ده. هغه کیسټې چې هغه د اسلامي کیسټې وي، هغه کیسټې چې تقریرونو کیسټې وي، د نعتونو کیسټې وي، د هغې خرڅول دا تجارت دی، ښه تجارت دی، بهتر. لکه خلکو ته فایده ده، د دین اشاعت د دین خورول دي او د کې ډېر لوی ثواب. چې داسې کیسټې څوک خرڅوي، تجارت د حلال او تجارت د حلال نه علاوه ډېر لوی ثواب هم دی. او چې څنګه دې کې ثواب زیات دی، دارنګې چې څوک د ګانو او د لوبو د فلمونو کیسټې خرڅوي هغه خوروي، د هغې ګناه بیا ډېره زیاته ده. دعا وکړئ. دا یو ملګری څه دعا کوي، څه حاجت یې دی، دې کې لیکلي خو دې نه ویم، الله تعالی دا حاجت پوره کړي. دعا کوي الله په مو رحم وکړي. یا الله د آفتونو، مصیبتونو، غمونو نه په امن کې وساتي. یا الله مونږ چې دا کومې ګناهونه مې مام ذکر کړل تاسو اورېدل، الله که دا ګناهونه مونږ کړي وي، چا مسلمان نه شوي وي، الله تعالی ته دې عفو وکړي، دې راته معاف کړي. آینده الله توفیق راکړي داسې ګناه نه محفوظ وساتي. الله دواړو جهانو خیر نصیب کړي، دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن کې وساتي. ایمان ته الله شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي، د زړه د غمونو نه مو ساتي، د فتنو دشمنونو نه محفوظ وساتي، د مقدمو د هسپتالونو نه محفوظ وساتي، او الله د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق ژوند نصیب کړي. آخر وخت کې بخوري دا کلمه د لا اله الا الله.